د ایمان نه پس چې کوم څیز انسان ته فایده ورکوي په دنیا کې، په قبر کې، په آخرت کې، هغه د هغه عمل دی. د ایمان نه وروستو چې کوم شی تا ته فایده درکوي په دنیا کې، په برزخ کې، په آخرت کې، هغه عمل دی. عبدالرحمن سره هغه خپل عمل دی. سړی څومره خبرې وکړي که نه، زه خبرې کوم لګیا 15 منټه، نیمه ګنټه، ګنټه، 2 ګنټې، 3 ګنټې، 10 ګنټې لګیا ښې خوږې خوږې خبرې کوم او خپل عمل مې بینی دا خبرې ما ته فایده نه راکوي. عمل د انسان په کار راځي. نن سبا داسې دور سره موږ مخامخ یو چې خبرې هر یو سړی ډېرې کوي، دغسې براه راست هم په موبایل باندې هم، لیکن عمل نه دارد، عمل نشته. بیان کوونکي خو اوږده بیانونه کوي او د خولې چالاک خلک، ډېر خلک په خپلو خبرو باندې خپل زیر دست کوي. جګړمار په جګړه کې دروغ رښتیا بل بلاندې کوي، بل به ذلیله کوي. څوک څه کوي، څوک څه کوي، څوک ښې خبرې کوي چې بدې کوي او خود بد وي، څوک ښې خبرې کوي لیکن شاته ورپسې کردار نی. د صحابو ډېر خبرې نه وي، صحابو کتابونه نو لیکلي، تصنیف و تالیف نو، صحابو اوږد بیانات نو، لیکن د صحابو په یو مد صدقې پسې د اوس زمانې د غر همرا صدقه چې څوک ورکړي هغه هغې پسې نه رسي. هغې پسې شاته ایمان و، هغې پسې شاته صدق نیت و، هغې پسې اخلاص و، هغې پسې کردار و، هغه کردار کې للهیت و. سفیان ثوری رحمه الله د خپلې زمانې مشهور عالم، فقیه، مجتهد، داسې فقیه او مجتهد تیر شوی چې ثابته شپه به په یو مسله باندې بحث کولو، ثابته شپه تحقیق دپاره، او ډېر لوی بزرگ. یو واقع راځي، فضیل ابن عیاض رحمه الله هغه توبه وویسته، د امام صاحب شاګردي اختیار کړه، بیا زمونږ د سلسلې په بزرګانو کې دی. هغه هم حج ته تللی و، سفیان ثوری رحمه الله هم تللی و. د دواړو په مکه مکرمه کې د حج په موسم کې ملاقات شو، د شپې په مسله باندې بحث شو، تر سحره پورې لګي. علماء کار دا دی تحقیق د مسلو، یو دعوه د بلبل دعوه. سفیان ثوری رحمه الله ورته وایي چې رب خوند دی وکړو چې سحر شو، سحر موزه پورې پښمني تهجد کړي دي، بیا سحر ټوله شپه په هغې تېروي، ډېر خوند دی وکړو. فضیل ابن عیاض رحمه الله هغه باندې د تصوف غلبه ډېره وه. هغه ورته وایي څه خوند دی وکړو، خو تا زما د لاندې کولو کوشش کولو، ما ستا د لاندې کولو کوشش کولو، ما به زما دعوه تا په دلایلو سره رد کول، ستا دعوه ما رد کوله، ټوله شپه مې فضول تېره کړه. دغه سفیان ثوری رحمه الله وفات شو. خوب کې چې ولیدو، هغه کس ته تپوس کوي چې ته خو دنیا نه لاړې، تا سره الله جل شانه څه معامله وکړه؟
سفیان ثوری رحمه الله ورته وفرمایل د مرګ نه پس هغه کس ته وایي رائي ته خوب چې څوک ویني چې وایي ذهبت الاشارات وتاهت العبارات ولم ينفعنا الا ركيعات ركعناها في جوف الليل. ذهبت الاشارات هغه علمي اشارې ټولې لاړې، وتاهت العبارات هغه تعبیرات چې مونږه خپل دعوی او تحقیق کې کول هغه نشته، ختم شو، سمون لیدل. ولم ينفعنا الا ركيعات یعنی علمی بحثونه ټول لاړل، قبر کې چې اوس وینم سنشت. ولم ينفعنا الا ركيعات او مونږ ته فایده هیڅ چیز را نه کا الا ركيعات سوا د هغې وړو وړو رکعتونو نه رکعناها فی جوف اللیل چې مونږ په نیمه شپه کې کړي وو، الله جل شانه ته ولاړو هغه وړو وړو رکعتونو فایده راک. ولم ينفعنا الا ركيعات ركعناها في جوف الليل. دلته رکعات تصغیر راغلی، دا د سفیان ثوری رحمه الله مقوله ده. د مرګ نه پس چې چا خوب کې لیدو هغه ته وایي. یو رکعت مکبر ده، علماء کرام او طالبان ناستی، او رکعت مصغر ده. او رکعت مطلب وړو کې رکعت چې پاغي کې قرات کم وي. یو هغه ده چې د شپې مسکه نیمه سپاره پکې وای، سپاره پکې وای، 2 سپاره پکې وای، چې څومره څوک کولی شي دومره ګټه ده. یو دا چې ان اعطینا کل کوثر سوره اخلاص ته پکې وای، وړو کې رکعت. بیا دې په رکوع کې هم تسبیحات نه علاوه 3 ځله تسبیحات نه علاوه دې سونه وي. په قومه کې دې هم سبحان سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد علاوه سونه وي. حالانکه چې سوي نو ډیر سشتا. نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه مسنون دعاګانې ډېرې دي. لکه قومه کې سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والكبرياء والمجد. او نور مور پسې ډیر الفاظ دي په سجده کې چې په سجده باندې پروزي نو د سجدې خپل اذکار دي، د رکوع خپل اذکار دي، د 2 سجدو په منځ کې خپل اذکار دي. په هغې باندې ډیر وخت لګي نو هغه رکعت ډیر اوږد شي. او چې کوم رکعت کې دا مونږ چې سوایو دغه وی نو دا مختصر دی. نو وی فرمایل چې کوم مختصر رکعتونه مونږ د شپې کړیو هغې مونږ ته فایده راکړه. رکعناها فی جوف اللیل، د شپې په نیمه شپه کې. او دې طرف ته اشاره وه چې هغه مس خالص د الله دپاره کړي، ځکه چې د نورو کې علمي بحث کې، تقریر کې، درس کې مدرس لګیا دی، عالم دی، مدرس دی، درس کوي، حدیث درس کوي، کوشش دا کوي چې زه داسې درس وکم او دا خوله داسې وخوځوم او داسې الفاظ په خوله راړم او داسې طریقې سره دا عبارت حل کم چې دا طالبان زمانه متاثر شي. هغه بل استاد نه ذهن ووړي زمانه متاثر شي. دا خیال چې په ذهن کې رالو هر څه ضایع شول، سیم ته لاړ. ځکه چې دا خو ته د بل د برابرزولو کوشش کوي. خو دومره ده چې په ظاهر کې نه وی، د بزدلي دا په زړه کې دننه راولي. دا خطرناکې بیمارۍ به مونږ کې شته. دا فایده نه کوي. د شپې پاسېدلی هېڅوک نشته، توره کمره ده، ډېر په ګرانه دی. اودس وکړو، زمونږ خو د غریبانۍ کورونه دي، چېرته لوټې پسې ګرځه، چېرته په اوبو پسې ګرځه، چېرته اودس ماتي ځای کې تیاره، بجلي نن سبا بد حال دی. د شپې پاسېدی اوس دې کې ته دا چا دپاره کې؟ صرف او صرف د یو ذات دپاره کې. سفیان ثوری رحمه الله فرمایي لم ينفعنا الا ركعات ركعناها في جوف الليل. مونږ ته صرف هغه یو څو رکعتونو فایده راکا چې مونږ د شپې کړیو. او که چېرې دا رکعتونه اوږده شي او دې کې هغه مسنون دعاګانې راشي بیا خو نور لا نور دی.
رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل تهجد کول قرآن کریم کې او ټوله شپه به ولاړو به الله پاک اسانه که چې نه کم کده صحابه به کول. عبدالله ابن عمر صاحب الک ته په الکوالي کې پابندۍ سره تهجد نه کول ځکه چې عبدالله ابن عمر صاحب په صغار صحابو کې دی. عبدالله ابن زبیر، عبدالله ابن عمر، عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما کشرانو صحابو کې. عبدالله ابن عمر صاحب خوب ولیدو، په خوب کې وایي چې یو دوه کسان رالل او ماته په دې ترخونو کې لاس راکل او زه په هوا بویت لمه چې مې کتل نو دوزخ ته اور پکې بلیږي، غټې غټې لمبې دي غبار روزي، زه د هغې څنډې ته ودرولم، ما وی جوړ ما پکې غورځئ، زه سخت ګبراو شو. هلته کې یو بل کس و، بله فرښته وه، هغه ما ته وایي چې ځه دی ته وایي چې د ده وخت لا نه دی راغلی پرېږدی چې ځي. زه پرېښوم رالم ډېر اوترو چې سهار پاسېدو. خور یې وه حضرت حفصه رضی الله عنها ام المؤمنین د پیغمبر علیه السلام بیبي وه، د حضرت عمر امیر المؤمنین رضی الله عنه لور وه او د عبدالله ابن عمر صاحب خور وه. خپل خور بیبي ته دا خوب ووی چې ته زما دپاره پیغمبر علیه السلام نه تپوس وکړه چې د دې تعبیر څه دی. حضرت حفصه رضی الله عنها ام المؤمنین نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړه. بخاری شریف کې حدیث دی، پیغمبر علیه السلام فرمایل چې عبدالله ښه سړی دی خو کاش چې د شپې پاسېدی تهجد یې کولی، د شپې پاسېدی تهجد یې کولی. ام المؤمنین حضرت حفصه رضی الله عنها عبدالله ابن عمر صاحب ته ووی، هغه وی هغې نه پس ما نه تهجد بیا نه دي کیدای شي. د خوب په ځای ورته دا ولې وفرمایل کله کله داسې خوب چې الله جل شانه چا سره ښه کول غواړي د یاري خوب وویني او د 1 بجه پاسي 2 بجې پاسي ویریږي. د دې مطلب دی چې ته پاسې دی ویښ شو اوس پاسه تهجد وکړه، لیکن مونږ بیا پسې طریقه باندې چې یاره دلته خو زه ویارېدم راشه داسې ځای ته بستری اوسه کټې اوسه چې هلته څوک وي چې یارېږي نه، بیا وده شو. حالانکې دغه وخت دا خوب د دې فایده دا ده چې د پاسه اودس وکړه، الله جل شانه ته ودرېږي او چې ودرېږي الله جل شانه د نظر د وړاندې تا ته څوک څه نه شي ویل. نو به هر حال عرض مې دا کولو زما عزتمندو چې دې وخت کې دا څومره ملګري چې راغلي دي، تاسو د خپلو علاقو نه راغلي یئ، دې وخت کې د عمل کولو سخت ضرورت دی. یو موبایل باندې پیغام استوه 20 کسه 10 کسه 30 کسه 100 کسه ګوره بلبل ته استوه بلبل ته استوه بلبل ته استوه. یو لوبه ده چې مونږ چې الکانو یو لوبه به مو کوله، تیلې به مو راواغشتو لارې نه په ژمي کې به مو دا کوله ساړه کې توره تیاره کې به لاره کې چې ته ناست وو 15 کسه 10 کسه 20 کسه څه دې راکل تیلې څه یې کم بل ته یې ورکړه، هغه بل ته ورکړو، هغه به ده ته ویې څه دې راکل، ده به د هغه ول ته ویې څه دې راکل، ده به ویې تیلې، هغه به هغه ته ویې تیلې، دغسې به ګرځېده، تیلې به یو سره نه ټینګېدو په ټولو به ګرځېدو. نو دغسې په موبایل باندې خبر ګرځي په دنیا کې. 1,00,000 کسانو مقرر صاحب، خطیب صاحب، انکر صاحب هغه خوشحالیږي چې زما پیغام 1,00,000 کسانو وکړ او عمل په څومره وکړو، څه به موبایل څه په هغې باندې عمل کړو چې کوم لوښی د ګندګۍ دپاره استعمالیږي، د متیازو لوښی په هغې کې څوک پی اوبه نه څښي. نن سبا ستا سمارټ موبایل چې څومره د ګندګۍ دپاره استعمالیږي دومره د خیر دپاره. زه خو کله کله چې سوچ وکم نو ویریږم چې اسینی د مسلمانانو نه ایمان سلب شي، ځکه چې کله یو کس د قرآن پاک درس ورکړي، علم تر کیف باندې درس کړی دی مولانا صاحب، د هغې درس نه مخکې د بربنډې ښځې تصویر دی، د درس نه پس هم د بربنډې ښځې تصویر دی، په منځ کې د درس دغه راغلی دی کلیپ راغلی.
هغه تصویر هم تا وکتو، را روان تصویر هم تا ګورې، هغه ویډیو هم تا وکته یا ونه کته، را روان وکتو ستا مازغه ګنده دي. هغه ګنده مازغو کې چې ته د قرآن پاک د اشتهار د ترجمې ګورې، نو په هغه ګنده مازغو کې ستا دا ښه سوچ دا ګنده شي. دې سره خو د سړي نه ایمان سلب کېږي. دا تا ته فایده نه، ایمان د سلب کېدو خطر ده. خپل ایمان محفوظ کړي. مونږ د شپې تېرولو لپاره یک راتي اعتکاف ته دلته راشو. ولې؟ ځکه چې دا ماحول غواړي. دا ماحول په بازار کې ته نشي پیدا کولی. د دې لپاره خپل ځای وي. په ګاډي کې د تیلو اچولو خپل ځای وي. پټرول پمپ ته ګاډی بوځي. ګاډی چې خراب شي د هغې د سمولو خپل ځای وي. او ته چې کوم دی نو بیا د اصلاح پسې ګرځي او په موبایل کې ګورې څه اصلاح کوي. قطعا نه، بلکې هغې سره ایمان ته خطر رسي. تا ته معلومات حاصل شي. دې مولانا صاحب دا خبرې وکړي، دا معلوماتو کې مې اضافه وشوه، لیکن ایمان به دې هلته خطا شوي، کمزوری شوي. د دې فتنو نه ځان ساتئ. د هلکانو نوجوانانو ملګرو ته مې عرض دی، دا فتنې نه ځان وساتئ. دا دجالي فتنې دي، د هغې پیشخیمې دي. د خپل رب سره تعلق مضبوط کړئ. دغه ځای ته راتلل دا دې دپاره چې زه خپل ذکر او اذکار وکړم، تسبیحات. ماحول ټول جوړ دی، پښمني ټایم کې ذکر وکړئ. نو غیر چاپیر هر یو کس په خپل ذکر کې لګیا دی. تلاوت د قرآن پاک خپل وخت دی، تهجد خپل وخت دی، د هر یو شي خپل وخت دی. او که دې ځای کې د خبرو نه اجتناب کوئ. دوه کسان خبرې کوي، نو بل ته د تکلیف هم ورسولو، د بل په عبادت او عمل کې د نقصان هم راوستو، ایجاد هم ورسوله. خپله په دې پاک ځای کې د دې مرتکب شنو، هلته یې دومره ګناه نه وه. که خبره ټیک نه نو دلته یې ګناه ډېره ده. موبایل غلط استعمال کو نو تاسو فایده وکړه، یا د موبایل مباح هم استعمال کو، ټیک نه ده. بالکل چوټ بند کا، ځکه چې لږ وخت دی، لنډې شپې. نو دا د دې لپاره دا راتلل کېږي چې موږ په ماحول کې لاړ شو. دلته اسانه وي، الحمدلله ټول ملګري د شپې پاسي تهجد وکړي، الله جل شانه ته جړه او فریاد وکړي. بیا چې کله کور ته لاړ شي خپل ځای ته، نو په خپل کور کې دغه ترتیب باندې چلیږي. دا چونکې یو شپی نو سړی زده کړي، یو لار وویني، په هغې لار باندې که دی روان شو پخیږي نو پخیږي هم. او که دا خو کمزوري وي ده، ځکه چې لږ وخت تېر شي یو شپه، د دې د پخولو لپاره بیا ترتیب دا دی چې سړی کربوغۍ ته لاړ شي. کربوغه کې چله تېره کړي، میاشت تېره کړي. هلته چې مسلسل چله تهجد وي، تسبیحات وي، تلاوت د قرآن پاک وي، په خپل وخت باندې خپل تسبیح نوافل هر یو عمل وي، هغه راسخ شي، مضبوط شي. دلته کوم هدایات چې تاسو ته بیان شوي دي، دا لږ وخت شپه اوده شي، روټۍ چې وخوړی شي، روټۍ خوړلی شوي ده، روټۍ چې وخوړی شي نو بیا اوده شي. اوس ذکر دی، ذکر وکړئ، او بیا هغې پسې پښمني پاسئ وختي. بعضې ملګري بیا هغې نه پسه موده کېږي، نو اوده کېږي، خو تاسو خپلو کورونو کې هم دلته مو اوده کېږئ. شپې اوده شئ، لغونې خوب وکئ، خو وختي پاسئ. بیا چې کوم دی اوږده رکعت د تهجد او الله جل شانو ته جړه فریاد او توبه، یا الله د خپلو ګناهونو باندې پښیمان یم، آینده به ګناه نه کوم، او ته زما توبه قبوله کړي. چې کله د نسخ خطا وشي معمولیم، فورا توبه وباسئ. که سل ځله نه خطا وشوه، سل ځله توبه وباسئ. دغه لار د دې نه علاوه بله لار نشته. الله جل شانو معاف کولو والا دی. او د خپل عمل فکر، قرآن کریم کې الله پاک فرمایي یا ایها الذین آمنوا لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. ای مؤمنانو، که څوک ګمراه کېږي نو تا ته نقصان نه درکوي چې کله ته په خپله په سمه لارې. د الله رسول څومره غټ منصب دی، خلکو ته پیغام د الله رسول، لیکن هغه ته الله پاک فرمایي ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم. د جهنمیانو په باره کې به تا نه پوښتنه نه کېږي چې دا خلک ولې جهنم ته لاړو، هغوی نه به کېږي. تاسو ته خو زما پیغمبر پیغام در رسولی و، دا پې ولې عمل نو کړی. د الله د رسول نه به نه کېږي چې دی ولې لاړل. بعضې خلک خطا شي، هغوی ما نه به تپوس کوي، قطعا به تا نه. ستا زوی دی، ستا لور ده، ستا ښځه ده،
هغه فرض پریخي دي په ګناه کې مبتلا دی او تا هغې ته یو ورځ هم نه دي ویلي او ته پرې خوشحاله چې دغسې دې چلېږي. اوس به درنه تپوس کېږي او تا نه به د خپل عمل تپوس کېږي چې تا هغې ته سمه لار ولې نه وښول. چې کله دې دا کړي هغه په بدعملۍ روان ته فکرمند دی، ته هر وخت زړه خورې چې دی ولې دا نه کوي، بیا هغې ونه کړل نو تا نه تپوس نه کېږي، تپوس به هغې نه کوي. الله جل شانه دې موږ د پخو خبرو د عمل توفیق راکړي.